اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ټولو نمخ کې زه ټولو لیدونکو خدمات کې سلام عرض کوم او اندی سراسره د مو ملګری په اسبانو ولایت والا شکریا ادا کوم چې هغوی هم موږ ته مکار وکړله چې موږ د خپل قوم ملت او مذهب تشیع خدمات وکړو. امیدوار یو چې خدای متعال دغه خدمات مرګولونه قبول مقبول وګرځوي. دوستانو تاسو سره غواړم نن زه د ماه شعبان فضیلت او د ماه شعبان اعمال په باره کې خبرې وکړم. اول رڅو فضیلت اټولو ته اکثریت دوستانو ته پاته دی چې ماه شعبان کې مو سره صرف و صرف ولادت شته دي او دا داسې میاشت دی چې دې کې مو سره هیڅ قسم ته شهادت یا وفات د ائمه اطهار علیهم السلام یا د اهل بیت اطهار علیهم السلام وفات نشته دی. اندی فضیلت کې انده باس دی چې دریام شعبان د امام حسین علیه السلام ولادت دی. څلورم شعبان ابوالفضل عباس علیه السلام. پنځم شعبان امام سجاد علیه السلام. اووم شعبان ځینو روایاتو په مطابق باندې حضرت شاهزاده قاسم علیه السلام. 11 شعبان د حضرت علی ابن الحسین علی اکبر علیه السلام. و 15 شعبان هغه هم منجی عالم بشریت حضرت امام زمان علیه السلام د ولادت ورځې دي. و اخیر شعبان هم هغه ملویږي ماه مبارک رمضان سره. وندیشان یو روایت به هم زه عرض کوم. هغه روایت دغه دی، پیغمبر نه نقل دی چې کله ماه شعبان میاشت څرګنده شولې پیغمبر به ټولو مدینې خلکو ته آواز وکړو چې او د مدینې خلکو رحمت و برکات وي اخکاس باندې چې دغې میاشتې کې ما سره مدد وکړي، څه ذریعه سره روژې ستنې ذریعه سره دعا و استغفار و صدقې ورکونې ذریعه سره. پس دغه میاشته ولادت په ذریعه سره او د پیغمبر اکرام صلی الله علیه و آله و سلم روایات و حدیث ذریعه سره فضیلت لري نور میاشته باندې. اما دغه میاشتې اعمال، اول عمل د دغه میاشتې هغه د روژې ساتنه څه ډیر زیات ثواب ډیر زیات فضیلت دی. که واجب روژې کې انسان باندې پاتې وي و الا مستحب روژې کې دغه میاشتې کې چوک وساتي هم د هغو ګناهانو مغفرت کیږي و هم څه کومه د رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام سرات و څه هغوی به اول شبانه روژې ساتلې و دغه به ختم کولې آخر شعبان پورې واصل به کولې ماه مبارک رمضان سره. دویم عمل چې دغه میاشتې کې زیات ثواب لري هغه د استغفار کونه دي شانې چې امام صادق علیه السلام نه روایت دی چې دغه میاشتې کې او یا واره استغفر الله و اسأله توبه. زه بیا تکرار کوم، استغفر الله و اسأله توبه. امام صادق علیه السلام نه روایت چې دغه ذکر دغه میاشتې کې مستحب دی. دریم عمل دغه میاشتې کې هغه هم ذکر دی د استغفار. خو دغه استغفار چې کوم ذکر کو دین لږ مختلفې طریقې سره هغه د شان باندې دی چې او یا وارې هر ورځ د ماه شعبان میاشتې کې استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم و اتوب الیه. دی شان باندې دغه استغفار هم مستحب دی هر ورځ او یا وارې. څلورم عمل هغه صدقې ورکونه دی. امام صادق علیه السلام خدمت کې یو کس راځي امام نه پوښتنه کوي چې یا امام دغه میاشتې کې اټولو نه افضل ترین عمل کوم یو دی؟ امام صادق علیه السلام جواب کوي چې صدقې ورکونه او استغفار کوله. استغفار مخکې تیر شو چې دی شان باندې استغفار کوو. صدقه هم پکار دی اگر چې ډیر کم مقدار کې ویلې نه وي، 1 روپۍ حد کې ویلې نه وي، که هغه واسطه نه وي خلکو ته ملاس ورکولې حد کې ویلې نه وي، خلکو سره مدد کولې واس کې ویلې نه وي، که نور نه وي حتی لیارې نه د
کاڼو بوټو چې ته ولې حد کې ویلي نه وي په کار دی دغه میاشتې کې انسان صدقه ورکړي. او بل عمل چې دغه میاشتې کې مستحب دی، پنځم عمل هغه صلوات ستونه دی محمد و آل محمد باندې. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یو روایت ذکر کوم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نه روایت چې انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا، چې خدای متعال حضرت ابراهیم علیه السلام ځان دپاره دوست وګرځولو، ویلې لکثرت صلواته علی محمد و آل محمد، ویلې چې هغه به زیات صلوات ستول محمد و آل محمد باندې. بس دغه پنځم عمل چې دغه میاشتې کې مستحب دی، څومره زیات صلوات توای شي انسان په کار دی صلوات واستوي. شپږم عمل د دغه میاشتې کې خاص کر ظهر ټایم سره، یعنی کله د ماسپښین المنځ وکې ماسپښین ټایم سره هغه مشهور صلوات کوم دی اللهم صل علی محمد و آل محمد، شجرة النبوة و موضع رسالت، مفاتيح الجنان کې ذکر شوی دی. و بل عمل چې کومه دی وام عمل هغه مناجات شعبانیه دي چې مفاتيح الجنان کې ذکر شوی دی. ان شاء الله امیدوار یو چې خدای متعال د دغه میاشتې کې مت د نیکو اعمال او توفیق و دغه کوم اعمال ذکر شوی دی هغه توفیق عنایت کی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.